اوس مولانا صاحب بعضې څیزونه ذکر کوي مخکې د چا ذکر کوه د نواقضو ذکر کوه یاد دي وای خدای پاکه د چا ذکر یې کوه د نواقضو ذکر کوه اوس ورپسې بله خبره شروع شوه ده چې په بعضې میاهو کې اختلاف دی ولې د میاهو ذکر باب تیر شوی دی یو ځای پیر بضاعه وغیره په بعضې میاهو کې اختلاف دی پنیز د بعضې ائمو پې وضو جایز دی او پنیز د بعضو پې جایز نه دی اقا میاه ذکر کوي په بعضې میاهو کې د ائمو څه دی اختلاف دی سور الکلب کې اختلاف دی چې آیا په دې اودس کولی شي که نه سور الحره کې اختلاف دی چې آیا په دې اودس کولی شي او که نشي کولی نبیز کې اختلاف دی چې آیا نبیز باندې اودس کولی شي که نه نو اوس اقا څیزونه درته ذکر کوي زه به یو خبره درته وکړم ښه بس دا کافي ده بس دا یوه شو ډېره بس شو اوس به راشو نبیز وایي څه ته نبیز ما یتخذ من التمر والزبیب والعسل والحنطة والشعیر جوس د تمرو جوس شربت د زبیبو جوس اوس کې ممیز د عسلو جوس د حنطو جوس د شعیرو جوس نور شیان هم شته ډېرو څیزونو نه جوړېږي ما یتخذ من التمر هلا ما يتخذ من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل من الشراب من المشروب لما يتخذ ولا من المشروب ولا ورسره او ماخوذ دي من دينا نبذت العنب والتمر في الماء نبذت العنب والتمر في الماء ذكر نبيذ وين يا نبذت التمر نبذت التمر اسوار نبيذا نبذت الزبيب سوار نبيذا خو نبیذ وته هغه وخت کې وایي چې پوره خوږي پکې او لږ معمولی حموزت پکې وي خوږي خو معمولی حموزت هغه ترشي غوندې پکې وي او که مکمل خواږه شو هغه حموزت استغوالې تر هغه تریوالې ته لرې شو بیا نقیع ورته وایي نقیع التمر نقیع الزبیب لږ حموزت په دوات سره استغوالې کچوالې خوند د هغه شي پکې څه ناڅه و نو بیا ورته نبیذ وایي او که مکمل خوږ شوی حموزت ختم و بیا ورته نقیع وایي دا خو یوه خبره شو دویم له راشه ما ته ګوره دا نبیذ دا جوس دا به خالی نه وی یا به مسکری یا بغیر مسکری کدا مسکرو بالاتفاق بوضو جائز نری بلکہ نجس تی وجود دم نجس کئی جامع دم نجس کئی شابہ ہوا ایسا میں ہوئے یا به مسکری یا غیر مسکر ہوایا کہ مسکرو بالاتفاق پہ ودس جائز نری بلکہ نجس تی کہ غیر مسکر ہو بیا بخالی نہ وی یا با مطبوخی یا بغیر مطبوخی که مطبوخ و مطبوخ پخ شوی دی پا اور دی پخ کری دی بل اتفاق بی وضو جائز ندی او پا اور پوخ که داغی بلا قسمو ندی ما پا کتابو لشربر ترمیدی که در طویلی دی که ندی ویلی تیر شویو کنا میں چی نیم اسودی نیم پاتشی نصیف وطاوی چی یو سلسی اسودی دو پاتشی مسلس ورطاوی تاغی خپل قسمونه دی سمه ہوئے که دا نبیز دا کجورو دا بل شاید اجوس هر قسم چی وی مسکر بی یا غیر مسکر وایا چی مسکری
نجس ته اودس په جایز نه دی که غیر مسکر وایا یا به مطبوخ یا بسی غیر مطبوخ که مطبوخ بالاتفاق به وضو جایز نه دی او که غیر مطبوخ بیا به خالی نه وی یا به حلوه پکې راغلی یا به نی راغلی اوس ته پکې نبیز واچول جوس لاس خواږه شوی نه دي که حلوه نه راغلی به اتفاق به وضو جایز دی او که حلوه راغلی او بیا به خالی نه وی یا به حلوه شدیده یا رقیقه که پوره خوږوالی راغلی حمودت هم شته خو پوره خوږوالی راغلی دی بالاتفاق به وضو جایز نه دی او که پوره خوږوالی نه دی راغلی رقیقه ده ففیه خلافون ووایه اوسه چې مسکر وي وایه که مطبوخي خولې وړه جبلیانو او که حلوه نه راغلی باتفاق وضو جائز که حلوه شدیده وا بالاتفاق جائز نه اختلاف په کوم یو کې دی حلوه رقیقه یې هغه اختلاف څنګه دی د ائمه ثلاثه په نسبت باندې په وضو ناجایزه دی د ائمه ثلاثه په نسبت په وضو ناجایز ائمه ثلاثه څوک دي زموږ نه علاوه امام شافعی مالک احمد او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت مشهور ده د 14 په جایز دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت مشهور ده شابه یجوز التوضؤ به او 10 ور باندې جایز دی او امام ابو یوسف وای و 10 په جایز ده تیمم به ابو سره مرګره دی امام ابو یوسف ائمه ثلاثه سره مرګره 14 په جایز ده تیمم به او امام محمد صاحب سوی ويتيمم ويتوضأ او دسم پیو کو تیمم موا الایات کا مولانا مذاهب اے بر طالبان پوئے سمے ہوئے ائمہ ثلاثہ ابو یوسف حسن مرگرے کا ائمہ ثلاثہ ابو یوسف مرگرے دو دس پہ جائز نہیں بلکہ سب ہے کہ نور بنی دئی تیمم بوے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک سے جکم مشہور روایا کہ دس پہ جائز دے امام محمد صاحب سوئی او دسم پیو کو تیمم موا یاد دی او قاضی خان سوی ویدا چې د امام صاحب لومبه قول دی چې دس په او کدا د ظفر قول دی امام صاحب نه دا چا قول دی د امام ظفر د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا د امام ظفر قول دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا د ظفر دی او چې دا وی تیمم په د امام صاحب یو بل قول دی هغه دا چې تیمم په وا هغه د ابو یوسف قول دی چا قول دی د امام ابو یوسف او د حسن ابن زیاد هم دی د چا قول شو امام ابو یوسف او د امام صاحب نه څوک نقل کوي حسن ابن زیاد دا د ائمه ثلاثه هم دی بیا وېما دا چې کوم قول دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې او دس په وکا امام ابو حنیفہ دا ته څوک نقل کوي امام ظفر دا بل قول چې وی تیمم او کا او دس مکه او دا ته څوک نقل کوي حسن ابن زیاد دا ابو یوسف دا قول او بل خدای امام محمد قول دي چې دواړه کوا اوس مولانا صاحب زمون قاضی خان لیکلی دي چې مفتابه قول د امام صاحب دقه دی چې تیمم د حسن ابن زیاد والا قول دی مفتابه دی چې او دس په مکوا او کنور وبنوي صرف تیمم وا یعنی د امام ابو یوسف او صاحب او ائمه ثلاثه قول ته رجوع کړی دی چا لیکلی دی لکه قاضی خان تو حاویم دا غوړه کړی دی چا غوړه کړی دی تو حاویم دا غوړه کړی دی نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا قول چې حسن ابن زیاد ته نقل کړو دا ابو یوسف قول دی او د ائمه ثلاثه قول دی د امام صاحب رجوع قاضی خان ثابت کړی دا او طحاویم دا غوړه کړی دی مختار دی ورګه یو بلم دی ها ابن نجیم صاحب د البحر الرائق هم دا غوړه کړی دی چا غوړه کړی دی ابن نجیم صاحب د بحر ابن نجیم صاحب د بحر طحاویم غوړه کړی دی ابن نجیم هم ویلي دی چې امام صاحب رجوع کړی دا هغه مو چې امام صاحب رجوع کړی دا قاضی خان و امام صاحب رجوع کړی دا اوس راشه مولانا صاحب
ضروري خبر ولا حديث ترازما دلائل ويم وبه قال حدثنا هناد تيرشير ثقة قال حدثنا شريك ابن عبد الله الک یاد دي ما سویلو مې دې ثقه راویو خو چې کله کوفې ته لاړ او د هغې قاضي شو نو بیا حافظه کې لږ فرق راغلی عن ابي فزارة ابو فزارة سوق راشد ابن کیسان الا ابو فزارة سوق دے الا دے باندې اعتراض کوي دوی راشد ابن کیسان چا ویلې دي ابن معین او دار قطنی ویلې دي ابن معین ویلې دي او بل چا ویلې دار قطنی ابو فزارة ګورې دې په اعتراض کې ته بذات بخ کې په یوم راشد ابن کیسان دې ابن معین او دار قطنی وی او دار قطنی وی ثقاتون حافظ ابن عبد البر وی ثقاتون امام بیہقی وی ثقاتون دار قطنی ابن عبد البر او بیہقی اغیس ویلکا ثقاتون کترا باندې سوال کې چې دلته کې شاګرد شریک ته او شریک خو چې د کوفه قاضي شو حافظه کې فرق راغلی دی و ما سره متابعین د شریک موجود دي لکه پوهیږئ ما سره د شریک سره موجود دي متابعین موجود دي په ابن ماجه کې د شریک متابع سفیان ثوری دی یا خدایا ابن ماجه کې د ابو فزارة شاګرد بل څوک در شریک مرګره لا سفیان ثوری او په بیهقی کې اسرائیل دی څومره لوی سړی دی اسرائیل مطابق دی په بیهقی کې او په مصنف د عبدالرزاق کې نو څو متابعین شو د شریک وایا سفیان ثوری په کوم ځای کې وایا په ابن ماجه کې او اسرائیل په کوم ځای کې په بیهقی او په مصنف د عبدالرزاق کې نو شریک باندې چې کوم اعتراض وختم شو دو متابعین میں درته ہوئے او ابو فزارة نو یسوک دی مجهول دی الک راشد ابن کیسان دی چاوی دی ابن معین او بیهقی دار قطنی او ابو فزارة باندې کته کلام کې نو ماوی دار قطنی حافظ ابن عبد البر او بیهقی وتسوی ثقه عن ابي زید فابو زید بعض حضرات اعتراض کوي دا مجهول دی را بشي ان شاء الله ابو زید ودا مجهول دی دا مجهول نه دی دا راشد ابن کیسان نوم دی سره الوای راشد ابن کیسان دی نوم دی دا ابو زید الک مجهول الاسم فاړو سره نقصان نه دی خدا راشد ابن کیسان دی او مولا د عمرو ابن حریث دی عمرو ابن حریث دی تابعی دی دا معتق دی نو مې راشد ابن کیسان دی مولا د عمرو ابن حریث دی او کتبه دا خو ضعیف دی نو مولانا صاحب دا عبدالله ابن مسعود سوارلس شاگردان دی سوارلس عینی روڑلی دی دا سو متابعین دی سوارلس عینی کشتا زاوس وصل سکے کتبه شریک کی کلام دی دو متابعین میں ذکر کل درتا کتبه ابو فزارة ضعیف تی مادا تسوی دار قطنی حافظ ابن عبد البر بیحقی و تسیقوی کتب ابو زید ضعیف تے ما در تسوی و مجهول دے ما اوی چی دا نمی سدے دا ابو زید راشد ابن کیسان مولا دا عمرو ابن حریث تے او کتب چی دا ضعیف تے دا والخوی ضعف نمانم که بالفرض وی هم معلامہ عینی سو متابعین ذکر کردی دی سوار لس اگورا مضبوط شو سندان عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لسألنی ما نسوالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلت الجن لیلت الجن کے رانا سوالو کو اس مولانا سیبزان پہ پیکاوا اسے دیتا اوے ما چاہا اگا سوال لسو متابعینو کی رہتے یو سو اوے ما اینی حولی کا ابو علی رباح یو چدا سے کسان دی چی پتہ رہتا لگی ابو علی رباح یو ابو رافع دویم دا پیغمبر مولا دے ابو رافع دا حضور پاک ابو رافع دویم عبداللہ ابن عمر صحابی متابع ہم دے ابن مسعود نے نقل کی
ابو الاحوص ابو عبید ابن عبد الله ابو عبید ابن عبد الله عبد الله ابن مسلمہ پتہ رہتا لگی عبد الله ابن مسلمہ ټول د ابن مسعود شاګردان دي په دې کې دې سند کې ابو وائل شقیق ابن سلمہ ابو وائل شقیق ابن سلمہ اوه عبد الله ابن عباس هم تدا نقل کوي او ابو عثمان نهدی حواله په دریو کتابونو در کوم کته شي په عینی په نسب الرايه د زیلعی او په معارف السنن د مولانا یوسف بنوری عینی کې مشتا نسب الرايه کې مشتا معارف السنن کې مشتا دا حواله مې در درکړې مخکې لاړ شه مولانا صاحب نو سند دے مضبوط تے قال سألی سوالو کما نچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن چے ما وی لیلۃ الجن سو کرتا شوی دے شپک کرتا یاد دی اگر تفصیل بیان ہے نو ما وی چے ګور دے وسرو ما فی ادا وتے کپ لوٹا گیا کہ دے سری فقلت ما وی نبیذن هي مبتدا مقدرہ کوا فقال او فرمائل علیہ السلام تمرۃ طیبۃ وماء طهور کجورم پاک دا او د کجورن چې کوم شی جوړ دی ما ان طهور فتحې د توې سره پاکون کړي نو قال راوي فتوضأ منه حضور پاک مبارک ته او د سوکا لکه پوهیږي دا د امام صاحب هغه قول دی څوک یې د نقل کې لګوای ماته نه مړه حسن ابن زیاد امام ظفر ته نقل کوي نه صحیح ده ټیک مې ویلو څوک یې د نقل کوي او دا ظفر نقل کی حسن ابن زیاد خواہ بل قول نقل کی ابو یوسف والا ظفر نقل کی ظفر یار دا ابو یوسف قول دا امام ثلاثه سره د 14 په جایز نه دی او دغه قول حسن ابن زیاد د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل کوي او دغه مفتابهم دی لیکن دا ظفر نقل کوي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه 14 په کول شي دا دغه دلیل ورپسې شکم دی حدیث نسا معلومه شوا پا دا یو بل سوال کئی چه عبداللہ ابن مسعود وی عبداللہ ابن مسعود خو لیلۃ الجن کی دا حضور پاک سرنو یاد رہی دا زوی دی ابو عبیدہ وی دا ما پلار و سرنو لو کان معہو لعد من مناقبنا دا میں ویلی دی دا ما پلار لیلۃ الجن کی ور سرنو که ور سرو لعد من مناقبنا ما سے جواب کریو میں اگا چه قرآن کے کم راغلی دی نو اگی کے ور سرنو ولی اگا منقبت پاو دا چې خو د پیغمبر مبارک سر پاسپارو کې ډېر خلک مرګري شوي دي د شپې پاسپارو کې خو چې قرآن کوم اشاره کړې ده که هغې کې و نو بیا به دما دا پرې مناقبونه به او کته وی چې ابن مسعود څه وایي هغه خو لیس معه احد لیس معه احد د هغې جوابونه مې کړي مې دا نافي دی مثبت څه چې لیس معه احد غیري لیس معه احد غیری زمان علاوه سره بل څوک نو هغه مثبت ته موږ مثبت له ترجیح ورکو زمخ کې دا نو درې اعتراضونه څلور پکې چې یو په شریک باندې جواب مې وکړ یو په ابو فضاره جواب مې وکړ یو په ابو زید جواب مې وکړ یو په شرکت د ابن مسعود څلور د هغې جوابونه مې درته وکړل نو حدیث داسې معلومه شوه یو ابن مسعود په شریکو د حضور پاک سره په لیلۃ الجن کې یو دا دویم داسې معلومه شوه چې شاګرد به د استاد خدمت کې دی لوټګی ورسره ګرځئ دریم دې معلومه شوه چې نبیز استعمال جایز دی نبیز حلال دی نبیز حلال دی پنځم دې معلومه شوه وضو بالنبیز دا ته ثابته شوه قال ابو عيسى انما روى هذا الحديث عن ابي زيد عن عبد الله ابو زید نقل کئی دا عبداللہ ابن مسعود نا یعنی دی پہ متفرد دہانا کی مارد تفرد در ختم کو یاد رہی دا امام ترمذی اعتراض تو کہ صرف ابو زید نقل کئی دا عبداللہ ابن مسعود نا ما سو متابعین و بسوار لس مشمیر الباز درتا عن النبی صلی اللہ عبداللہ ابن مسعود ابو زید رجل مجهول ما در خبر اخلاص اکلا عند اهل الحديث بنيد محدثينه لا نعرف له روايه مقتبل روایت ددن معلوم سے ورد حدیث تا وذكر وما خبر اخلاصك وقد راى بعض اهل العلم جزء فرض الوضوء بالنبيذ يا دردا منهم سفيان وغيره امام سے قول ذکر نقل کی وقال بعض اهل العلم لا يتوضا بالنبيذ
وهو قول شافعي واحمد مالک هم دی ورسره او اسحاق هم دی ابو یوسف هم دی او دا یو قول د امام ابو حنیفه هم دی حسن ابن زیاد نقل کوي وقال اسحاق دا قبل قول دی ان ابتلي رجل امام محمد نقل کوي که مبتلا شو سړی په دې فتوضا بالنبي دی وایي ما حب الي خلاص شو قال ابو عيسى وقول من يقول لا يتوضا بالنبي اقرب الى الكتاب دا کتاب تنزيل قران تا او اشبه بالصواب دی ولې ځکه الله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا نو دا ماء ندی نبیز دی امام صاحب ولی رجوع کوي حدیث مضبوط ته خو قرآن مقابل خو دا قرآن سره تعارض راځي حدیث مضبوط ته خو چا سره تعارض راځي قرآن ولې ځکه ما قرآن کې وی ان لم تجدوا ماء فتيمموا دا ماء ندی که ستاسو خیال ما درته مخکې ویلو ما وی که تغییر د یو د اوصاف ثلاثو په شیء طاهره راشي بیا وګوره چې دوه صفته پکې شته او که پکې نشته یو سیلان او رقیت دا یو صفت دی سیلان او رقیت دکې رقیت نشته سیلان پکې د خو رقیت نه ټینګ شوي دي او دویم څه چې نوم د اوبو باقي دی او که نه دی که نوم د اوبو باقي و لکه اوشنام پکې واچی یا ډیټال پکې واچی یا خوشبو پکې واچی اوبه ورته وی نو بیا په اودس کولی شي او که نوم یې ختم شو لکه شین چای ورته وي نبیذ ورته وی نو بیا په اودس نشي کولی نوم یې ختم شوی دی زه اوس ورپسې شه باب المزمزة من اللبن وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمزمز وقال انه دسما وفي الباب مزمزه من اللبن د لبنو نه مزمزه کولی شي که نه هلکه دلته سوال وکړه چې دا خو آداب د طعام دي صاحب دلته یې ولې راوړه نه مولانا صاحب که مزمزه د آدابو د وضو نه ده ټیک ته د آدابو د طعام نه ده خو د آدابو د چا نه ده د وضو نه هم ده ځکه یې دلته کې دا ذکر کړه دا دی ځکه ذکر کړه چې مزمزه د آدابو د طعام نه ده خو د آدابو د وضو نو چې مزمزه پرې کولی شي نو اودس به هم پرې کوې بیا نه مولانا یو خو په جدا جنس دی اوبه نه دي څه مې وې جدا جنس دی اوبه نه دي او قرآن کې الله څه وایي انزلنا من السماء ماء طهورا په دې نشي کولی زه اوس ورپسې شه قتیبه ابن سعید هم تېر شوی ثقتون لیث هم تېر شوی ثقتون او دا عقیل په فعیل دی عقیل ابن او داسې عجیبه ده چې عقیل ابن خالد ابن عقیل څه مې وایي عقیل ابن خالد دی مصغر دی نیکه مکبر دی ابن عقیل او ثقه راوي دی زهري هم پیژنئ او عبیدالله ابن عبدالله ابن عتبه ابن مسعود بار بار تیریږي عن ابن عباس رضی الله عنهما وعنهم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمزمزه پی اسکل اوس ولک صبر به وکړو ښه چې پی اسکل نو دا پی که موضوع پې جایز وي یا په خوله کې چې واچې مزمزه پې جایز وي نو بیا به یې ورپسې اوبه ولې مزمزه کوله پته ولګېده چې په پیو هېڅ قسمه مزمزه او داس خو پې څوک نه کوي خو مزمزه هم پې نشي کولی ولې چې خسکي یې نو خوله کې مزمزه ته د وي ادارة الماء فی الفم ثم مجه نو پسې نورې ولې استعمالولې ثم قال بیا سوي فمزمزه بماء یاره فدعا بماء فمزمزه بماء وقال ان له دسما علته ولو وستا پته ولګېده چې کوم شي کې غوړوالی وي که نه نو هغې نه پس به بیا په اوبو مزمزه کې نو په ده مزمزه کافي نه شوه که نه نو اشارتن ته وباسه چې بیا په اودس هم جایز ده شوبه نه دي یار نو پیو پسې به مزمزه کې مزمزه بعد استعمال اللبن مزمزه بعد استعمال اللبن خلاصه شوه اوس د حدیث نه ډېرې خبرې معلومې شو بس یو رکوټې غوندې خبره په دې کې شته دی او هغه دا دي چې دا مزمزه بعد اللبن څه حکم لري نو بعضې حضرات وایي چې مزمزه د پیو نه پس واجبه ده څه مې وې او دا د چا قول دی د ابو هریره او د ابو سعید خدري قول دی د ابو هریره او د ابو سعید خدري قول دی چې واجبه ده او دا حدیث خو دلیل نه دی ځکه فمزمزه د پیغمبر عادت دی لیکن یو روایت کې راځي چې مزمزو من اللبن څه چې دی لکه مزمزو من اللبن او هغه امر دی او امر د پاره د وجوب راځي هغه امر دی او امر د پاره د
وجوب راځي لیکن زم چې دا امر د وجوب د پاره نه چا د پاره دی د استحباب ځکه ډېر کله ته حضور پاک پیش کړي دی وړو مزمزه نه ده کړې ډېر ابو داود کې شته ښه زه به حواله درکړم چې خبر اسانه شي ان النبي صلی الله علیه وسلم شرب لبنا ځان سره نوٹ کا ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمزمز ولم يتوضا ولم يتوضا نه مزمزه کړی دا نه ودس کړی نو ځکه مزمزو من اللبن دا امر د استحباب شو د وجوب د پاره نه حدیث ته معلومه شو د پيو شرب ته معلوم شو بل څه چې پيو نه پس مزمزه کولی شي مزمزه بل علت ته چې له د سمن نو په علت تدیر پر علت ذکر کول دا ثابت شو دریم علت ذکر کول څلورم څه د علت ذکر کولو کې پیدا سره قیاس په کې نو چې کوم کې د صومت وي نو دا غي نه پس مزمزه کاوه خلاص شو وفي الباب عن سهل بن سعد وام سلمة د سهل بن سعد او ام سلمة دواړه په ابن ماجه کې دي ښا دواړه په ابن ماجه کې دي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح بالكل تكدا وقد راى بعض اهل العلم المزمزه من اللبن راى واجبا سوق دي لك هو ماتا ابو سعيد الخدري او ابو هريره اغه مزمزو دلیل نسی چې کوم روایت کې راځي وهذا عندنا على الاستحباب جماهير طول ولم ير بعض المزمزه بسوقه مستحبه منوي واذا ذا باب ورطعام ندك كي او كي نكي زور پسیش مولانا سے باب في كراهية رد السلام غير متوزع وبه قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانما يقرا هذا عندنا اذا كان على الغائب والبول وقد كسر بعض اهل العلم ذلك وهذا احسن شيء روي في هذا الباب وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنبلة وعلقمة بن الشقاء وجابر بن البراء كراهية رد السلام غير متوضئين چې کوم سړی او دس نی نو آیا دغه وخت کې سلام رد کول شي او کنه شرط کول بیا او دس وخت کې امام بخاری وته کراهیت وي ما تاسو ته ګوره مخکې خبره را ذکرې خو تاسو نه یې شوی ده چې مې په ترجمه الباب کې کراهیت راځي سبا کړو لکه عام دغه تنزیهی لمر دي حرام لمر دي دلته کراهیت تنزیهی به مراد کو ذا نصر بن علي جهضمیم تیر ثقتون محمد ابن بشار بندارم تیر ثقتون ابو احمد زبیریم تیر شوی ثقتون سفیان ثوریم تیر شوی سفیان ثوری دی ښا ضحاک ابن عثمان اسدی خزاعی دی غالبا چې نه راغی اسدی او خزاعی دی ثقه راوی دی او نافع او لوی امام دی امام مالک استاد دی او لوی محدث دی او تابعی دی عن ابن عمر حالات میں ویلی رضی اللہ عنہ نو حدیث مضبوط شو ان رجلا یوصلیو یا ابو جوہیم دی یا مهاجر ابن قنفذ دی یا ابو جوہیم دی یا سوک دی مهاجر ابن قنفذ قاف نون فی زال یا ابو جوہیم سلم سلام واچو پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدا سے حال کے چہو علیہ السلام یبولو حکایت د حال ماضی دی بول کول نو فلم يرد علیه نو ردی پیو نکو پدې د ټولو علماء اتفاق دی چې حالت البول کې سلام اچول ناجایز دی او جواب مکروه تحریمی دی جواب څه دی لکه مکروه تحریمی دی حالت البول کې ګور یادو فلم يرد علیه اوس دلته مولانا صاحب یو سوال راځي ادا چې مطابقت د حدیث ته ترجمه الباب سره رانغی حدیث خرادی چې په حالت د بولو کې جواب مو ورکاوه حدیث کې او ترجمه الباب کې سره دی غیر متوضع چې بول دی کړی دی پرتوک دی تړلې دی دی وخت کې سلام مکروه دی نه پېښه په خبره ترجمه الباب نه معلومه ګوره کراهیت ترد سلام پچا په غیر متوضع لکه استو 10 وختي بعد کړی دی ګنټه مخکې او داسې وچ کړی دی زه استنجا دې کړی دا مثال پته ور خو چارندام نه دی کړی نو حدیث کې هغه ته مکروه وای او دا ترجمه الباب کې او حدیث کې سره له ګوره حالت د بولو کې نو مونږ جواب کو
چې دا رد السلام غیر متوضئ چې کوم ترجمه الباب کې دی دا د تحت الباب حدیث ته نه معلومیږي تحت الباب نه دا فی الباب کې چې کوم روایات دي هغې نه معلومیږي فی الباب کې چې کوم روایات دي ودې منته هغه د مهاجر ابن قنفذ هغې نه معلومیږي څنګه دی بس ما ته ګوره إنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول دا سيدي إنه د سلام واچو على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول نو فلم يرد عليه فلما قام فلم يرد عليه رد پیونکا فقام نو پاسد نبی علیہ السلام نو فتیمم تیمم او نو ثم رد عليه السلام إنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه فقام بلکہ بخاری کی داثر فقام إلى جدار بخاری کی داثر فقام إلى جدار فتیمم تیمم او نو دا غینا پس يرد فرد عليه السلام اغی سر مناسبت اغینا مونږ سو بسلی مولانا صاحب معلومو یو خدا چې په بولو کې سو مصروفي سلام بنا شي دویم دا که چاوا چې ورد بنا کې او دریم دا چې کم شي فوت کیږي لا اله خلف نو تیمم ولا والی شي چې کم شي فوت کیږي لا اله خلف دا خو حذر دی پیغمبر تیمم ولی یو داس ولی نه کوي هلته سړی تېرېده که رسول الله صلی الله علیه وسلم او دست ته سړی تېرېده نو فوت کیږي لا اله خلفن نو په حضر کې تیمم والی شي لکه مثلا د اختر مانځله یو سړی راغی د اختر مانځله یو سړی راغی او داسې نو او مونځ ته فوت کیږي نو تیمم دی ووایي ولې د اختر د مونځ بدل نشته یا جنازه حاضره وه او دی داسې وخت کې راغی چې به جنازې ته خلک ودرېدل که دی اودس کې جنازه ته کېږي تیمم دی ووایي اګر چې اوبه شته او جنازه دی وکړي ځکه بدل یې نشته او که د جمعې مونځ داسې وخت کې راغلی چې امام ودرېږي نو دغه وخت کې به تیمم نه وی ولې به نه وی ځکه د جمعې د مونځ خلف او بدل شته چې د ماسپښین مونځ دی او بل به موږ دا معلومه کړو چې جواز خو شته جواز خو شته چې که سړی اودس کیني او د الله ذکر کوي او سلام هم د خدای نوم دی لیکن بهتره دا ده بهتره چې یا تیمم وکړه یا اودس وکړه هغې نه پس جواب ورکړه دا افضل او اولا دی انی لا اذکر الا علی طهر اصل کې ما سره بل حدیث دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله فی کل احیانه یاد دی ابو داود کې دی کان رسول یذکر الله فی کل احیانه نو هغې ته چې مونږ ګورو نو جواز شته جواز شته او دې ته چې ګورو نو استحباب دا دی چې اودس او تیمم وکړه کا سړی نه ته اودس وکړه بیا ورته وعلیکم السلام ووایه او کا سړی تېرېدو کې تیمم وکړه بیا ورته وعلیکم السلام ووایه نو تیمم او اودس ولا مستحب دی واجب او فرض نه دی په خبره ورسېدی که نه او کتوا هغې حدیث کې نور اشکالات هم شته لا اذکر الله الا علی کل احیان لا یذکر الله نه یذکر الله فی کل احیانه نو دې کې خو ډېر احیانو کې نشي کولی یا که سړی جما کې دی سړی غایتو کې دی سړی بولو کې دی نو ما د احیانو نه مراد یا احیان د طهارت اخیستي یاد دي یا کل نه مې استغراق حقیقي نو اخیستي اضافي لکه اوتیت من کل شیء بلقیس ته پاروي هر شی ورکړی شوی نو چې سلیمان علیه السلام سره څه وخت نو ورکړی شوی نو یا دا چې احیان د طهارت یا جمیع کل احیانه کې استغراق حقیقي نه دی یا ذکر قلبی مراد دی څه مراد دی ذکر قلبی او یا اذکار متوارده مراد دی اذکار متوارده چې د زمان او مکان سره کم خاص دي نو هغه سپومې به ولیده نو دا ذکر به کو دا معنا شوه دا مخکې لاړ شوه نو حدیث ته څه معلومې شوې چې د بولو وخت کې به جواب نه ورکړي بل دې څه معلومه شوه چې جواب نه ورکړي سلام به هم پرې نه اچي بل د پیغمبر مبارک دا حالت امت ته نقل کولی شي وقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانما يكره هذا عندنا اذا كان للغايه ويخو مكروه تحريمي دي وقد فسر بعض العلم ذلك څوک دا معنا کوي چې حالت د بول او غایتو کې وهذا احسن شيء رويه في هذا الباب وفي الباب عن المهاجر ابن قنفذ نوٹ کدان سرا ابو داود نسائی ابن ماجہ کے دے شابہ ابو داود نسائی ابن ماجہ کے بل څوک دی
وایا عبد الله ابن حنظله مسند احمد کې دی. عبد الله ابن حنظله مسند احمد کې بل څوک دی؟ علقمه ابن شفوا دا په طبراني معجم کبیر کې دی. بل څوک دی؟ د جابر رضی الله عنه ابن ماجه کې دی. بل څوک دی؟ د برا روایت طبراني معجم اوسط کې دی. یو بل خبره مې درته کړې وه که ستاسو یاد وي در یادو میں بخاری کے سلامک مکروہ علی من ستسمعو یاد دی چې کم ځای کې سلام مکروه کم ځای کې نه. همې ته پوره شعرونه ویلي دي او تا به لیدلي وي انشاءالله العظیم. نور مولانا جواب یې شته. جواز یې شته ولې چې کله رسول الله مبارک او دسمات یې نه راوتی دی نو غفرانه کې یې ویلي دی که نه دی ویلي؟ وایي خدایا او داسې نشته دی خدای نوم لري. الحمدلله الذي اذهب عني الحزن وعافاني ویلي دی که نه دی ویلي؟ د الله نوم یې دا دی غشتی دی. نو خلاصه د کلام دا شوه چې بعض علما د دې مهاجر دا حدیث یا منسوخ ګڼي او یا که منسوخ نه په اولی محموله. نور رسول الله مبارک ویلي دي بس پکو مولانا صاحب. اوس دا بل کتاب دې راواړه یو دوه ټکي پکې ووایم ښه چې قضا نه شي. شابسي باب ذکر ام سلید دغه دی کنه دا مخکنی دی. باب لیس لک من الامر شیء دی لیس لک من الامر شیء د دې شان نزول امام